دې سورۃ کې احکامات ذکر کول بین الراعی والرعیت. سورۃ 3 سے اول ایسا شروع پائی کی 3 بابونو اولنے باب شروع پائی کی 14 احکاماتو د پارا د اصلاح د معاشری او د اصلاح د رعیت. پای کې یو حکم چې یتیمانانو سره انصاف وکړي، دای مالونه مه خورئ. دویم حکم د یتیمانانو جنکو په نکاح کې انصاف وکړي. دریم حکم زنانو ته داغي مہرونه ورکړي په خوشحالۍ. څلورم حکم د بیوقوفو خلکو او خصوصا د یتیمانانو دای د مالونو حفاظت وکړي. اوس دې ځای نه تمهید جوړی مسلې د میراث ته. رستو بیا د میراث مسائل راځي نو هغې له یو قسم تمهید دی چې الله رب العزت د هر چا حصه مقرر کړې ده او هر انسان دې په هغې خپل حصه باندې خوشحاله شي. او ورپسې بیا پنځم حکم چې کوم مستحقین دي د میراث هغې له د هغې حقونه ورکوي. او بیا زورنه ده یره د هغې خلکو ته چې هغې د یتیمانانو مالونه په چل ول خوري. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. الله رب العزت وایي د سړو حصې دي، برخې دي، د هغې نه چې پرېښي مور او پلار او خپلوانو، او د زنانو برخې دي، حصې دي د هغې نه چې پرېښي مور او پلار او خپلو خپلوانو. د سړي خپله برخه ده، د زنانه خپله برخه ده. سړی دی هغه خپله حصه واخلي په هغې دې صبر وکړي، زنانه دې خپله حصه واخلي په هغې دې صبر وکړي. د چا به لږی د چا به ډېری په دې الله پوهېږي او الله د هر چا مستحق حصه هغې له ورکړې ده. دا اصل کې علما وایي هغې وخت کې راغلی و چې یو زنانه ده د هغې خاوند وفات شو او 3 لوڼې پاتې شوې، زامن یې هم نه و. د هغې چې کوم سړی وفات شو د هغه د تره زامن راپاڅېدل، لوڼې هم نه و، د تره زامن یې و. نو هغې راولګېدل او هغې هغه خپل منځ کې مال تقسیم که. د دې مړي کور والا او د هغه لوڼه هغې له حصه ورنه کړه. هغې ته وایي چې زنانه په حصو باندې څه کوي. او دا د جاهلیت یو رسم و چې هغې به ویل میراث به هغه څوک اخلي چې هغه سبا بیا دشمن سره جنګېدی شي، مقابله کولی شي. نو زنانه له به حصه نه ورکوله، وایي دا خو بیا د جنګ جګړې نه وي، دا خو کور کې ناست دی. او وړو ماشومانو له به حصه نه ورکوله، وایي دی خو ځان نشي سنبالولی، نو جنګ به د کوم ځای نه وکړي. نو د جنګجو خلکو مشرانو ځوانانو پای به تقسیم کو، ماشومان او زنانه به ته محرومه پرېښودې. نو دا زنانه وه خاوند یې وفات شو، زامن یې نه و، د ګټې وټې او صرف لوڼه یې وې، 3 لوڼې یې وې. ډېره پریشانه وه چې زه به څه کومه. د ګټې وټې دغه یو خاوند و، هغه هم وفات شو او صرف ځان هم نه دی، وړې لوڼه مې را سره پاتې شوې او زه مې ما. نو زمونږ د خوراک څښاک به څه کېږي؟ الله رب العزت دا آیت راولېږه
چې د سړو خپلې برخې دي هغه دی والی، د زنانو خپلې برخې دي هغه دی ورته ملاو شي، او د هر چا حصه مقرر ده هغه د خپله حصه والی. او سباني درس کې به انشاءالله هغه حصې د میراث هغه راشي. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. للرجال د پاره د سړو نصیبون برخی مما ترک الوالدان، بعض داغی نه چې پریخي دی مور او پلار، والاقربون او پریخي دی خپل خپلوانو. پلار مرشي داغه په مال کې زامن او نونه ټولې صداري دي، مور مړشي داغه په مال کې دي، خپلوان مړشي داسې چې نور وارثان یې نږدې نه داغه په مال کې وي. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. او د پاره د زنانو حصې دي داغې نه چې پریخي دي مور او پلار او خپلو خپلوانو. مما قل منه، بعض داغې نه چې کمی د دې مال نه او کثر او که زیاتی. نصیبا مفروضه، حصې دي مقررې، دار چا خپل حصه ده هغه حصه به ورکوي. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. په دې آیت کې دو مطلبونه دي. بعض علما وایي چې دا آیت کریمه منسوخ ده، او هغوی وایي چې ابتدا کې دا طریقه وه چې کله به انسان وفات شو داغه مال به چې کله تقسیمېده وارثانو به تقسیمو میراث. نو حکم داو چې د میراث واخله به خپل خپلوان د دې مړي غریبانان، یتیمانان، مسکینان دیم رالل، ویله که نن د پلانی مال تقسیمیږي. نو وارثانو به مال تقسیم که خو د مړي خپلوان دي او دارنګې د کلي او د معاشره کې یتیمانان او مسکینان غریب خلکو، نو یو حصه به پکې هغې له مقرر کړه چې دا د دی شوه، او نور مال به وارثانو راواغست او خپل منځ کې به تقسیم کړ. نو دا ابتدایي حکم لا د میراث مسائل پوره نه نازل شوي، چې کله د میراث مسائل رالل نو دا حکم منسوخ شو. بس اوس چې انسان مړ شي نو د هغه چې څومره وارثان دي نو صرف هغوی به هغه مال اخلي، نور که د کلي غریبانانی فقیرانی یو سړی د خپل طرف نه ورکوي وردي کې، خو لکه د مړي د مال نه لازمي نه دي. نو بعض علما وایي چې دا حکم و خو منسوخ شو په آیاتونو د میراث. بیا علما د هغې جواب کوي چې نه، مکمل منسوخ نه دی خو وجوب منسوخ شو. یعنی بهتره خبره خدا ده چې انسان مړ شي نو داغه مال داغه وارثان تقسیموي، نو څه حصه دی پکې هغې د غریبانانو، خپلوانو، یتیمانانو دپاره مقرر کړي، هغې له دې ورکړي. نو دا به د مړي پسې یو قسم خیرات شي او د ژوندو به هم خیرات شي، او د هغې غریب سره به احسان وشي. فرض او واجب حکم نه دی، بهتر دی چې وشي، مستحب دی. خو بیا علما وایي که مستحبی نو دا زورنه بیا ولې ورکوي د هغې په ترک. نو علماو لیکلي دي دویم جوابدار چې دا حکم وجوبی دی، او مراد د دې نه هغه وارثان دي او هغه خپلوان دي، یما هغه رشتہ داران او خپلوان دي چې کم د دې مړي په دې میراث کې شریک دي. نو الله وی هغې له ورکوي، یعنی چې مال لا تقسیم نه دی او د هغې ضرورت دی، مجبوري ده، نو هغې سره لږ تعاون وکړئ. څه مطلب؟
کله چې انسان مړ شي نو دا نه ده چې هغه سهار مړ شو او ماښام د هغه مال تقسیموه په دې کې خامخا وخت لګي ځکه چې د مړي باول چې دی نو د کفن او دفن چې کومه خرچه ده به د دې مال نه کېږي که یو ملک یو علاقه کې خیراتي څوک قبرونه نه کړي او پیسې اخلي نو که نور څوک نه وي نو د مړي د مال نه به د هغې قبر وکنستی شي کفن به پرې راوړلی شي هغه به دې مړي ته واغوستی شي بیا د هغې نه بعد چې کله دغه خبره ختمه شي نو بیا به د مړي باندې چې څومره قرضې دي هغه قرضې به د دغې مال نه ادا کېږي دا نه چې مړی په قرضونو کې ډوب دی او تا سره دا غم دی چې زما به پکې سویمه حصه رسېږي او چې وایي مړي باندې قرضه ده په قرضونو مرضونو کې نه یم نه اول به د مړي د قرضې سوچ کوي چې ځکه وارثان مال واخلي او تقسیم یې کړي نو بیا هغه حصه کوي چې د مړي قرضې خلاصوي هغه له به هلته عذاب میلاویږي او په مالونو بدۍ مزې کوي نو د هغه مال د هغې حق به د هغې نه اول ورکړي قرض بیا چې د هغې نه کم مال پاتې شي نو چې د مړي کم وصیت کړی چې جومات له ورکوي مدرسې له ورکوي یا غریب له ورکوي نو به کتی شي که دا وصیت درېمې سي یا د درېمې نه کم نو دا به د هغه د مال نه دا وصیت پوره شي هغه حصه به ترې جدا شي کومه چې هغه ویلې وه چې دا به ما پسې خیرات کوئ څلورم نمبر کې به بیا مال راغونډ شي نو هغه به په وارثانو تقسیم شي نو په دې کې به څه موجودی څه به خلکو سره بندي چا باندې به د ده پیسې او د چا به په ده باندې پیسې نو دې باندې خو به ډېر وخت لګي چې دا حساب کتاب برابرې دلته وارثان دي د دې مړي او هغه دومره غریبانان دي چې بېګا وي نو د سبا یې نه او چې د سبا یې وي نو د بېګا یې نه نو په دې خو وخت لګي او هغې غریبانان کمزوري دي وسې نه کېږي نو خیر دی داسې وکړه چې دغه شان او د تقسیم نه مخکې لږې پیسې راواخله او د غریبانانو لی ورکړه چې کوم د دې مړي وارثان دي هغه غریبانان او کوم پکې یتیمانان او مسکینان دي ورته وې دا واخله او په دې خپل کار روان کا اوړه پې ځان له راوړه او بل شی راوړه چې کله دا مړي مال تقسیموو میراث تقسیموو نو چې حساب هم وکړه نو که نورې د راپسې راتلې هغه به هم درکوو او که نه وه نو بس ستا ضرورت مخکې دی ته دا خپل کار پوره کړه او موږ به خپل حصې بیا وروسته والو خو ته غریب یې ستا وس نه کېږي نو تا له مخکې دا کوو نو دا د هغه سره به یو احسان وشي دا نه چې پلار مړ دی یا مور مړه ده او یو کس په ځمکه قبضه کړې ده دا کشر ورته وی تقسیم کو هغه بل پې قبضه کړې دی وی نه تقسیم مقسیم ته ضرورت نشته ولی نشته ځکه چې تقسیم کېږي خو د هغه نه پیسه راکمیږي هغه وایي چې څونه وروسته شي نو زما پکې پیدا ده دا ناروا ده او دا ناجایز دی الله وی اذا حضر القسمت کله چې حاضر شي تقسیم ته د میراث اولو القربا خپل خپلوان والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه فسرزق ورکې دیته د هغې وقولوا لهم قولا معروفا وای هغې ته وینا د شریعت موافقه چې نورې در رسېږي نورې به هم درکو بیا وليخشى الذين وديري کسان د ظلم نه لو ترکو کفر خیغی من خلفهم رستو د خپلو ځانونو نه ذریة ضعافا اولاد کمزور خافوا علیهم چې یریږي په هغې باندې او هغې له وصیت کوي نو ظلم وصیت دی نه کوي فلیتقوا الله پس ودې یریږي د الله تعالی نه ولیقولوا قولا سدیدا ودې وی وینا سدیدن د شریعت مطابق یعنی نیغه وینا صحیح وینا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
زبس په دې آیت بس دی اول ته وګورئ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د پاره د سړو برخې دي د هغې نه چې پرېښي دي مور او پلار او خپلو خپلوانو وللنساء نصیبون او د پاره د زنانو برخې دي مما ترک الوالدان د هغې نه چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون او خپلو خپلوانو مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا د هغې نه چې کم دي د هغې نه او که زیات دي نو حصې دي مقررې وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا خپل خپلوان والیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان فارزقوهم منه پس رزق ورکئ دی ته د هغې نه وقولوا لهم قولا معروفا وایي هغې ته وینا د شریعت موافقه ولیخشى الذین ودیریږي هغه کسان لو ترکو که پرېښې هغې من خلفهم وروستو د خپلو ځانونو نه ذریتن ضعافا اولاد کمزوری خافو علیهم چې یریږي دی په هغې باندې فلیتقوا الله پس ودې یریږي د الله نه ولیقولو قولا سدیدا ودې وی وینا سدیدا د شریعت مطابق وینا نیغه واخر دعوانا الحمدلله والعاقبة للمتقين والسلام اللهم رحمتك نرجو واصلح لنا شأننا وصلى الله تعالى